وی ولې ته تنګ شوی؟ وی دی وایي چې زه به د مور کټ ته خېږم. استغفر الله. چې د دې زوی نه زه نه مه شوې دی چې دا چا وویشتې؟ دې د ګاډي د لاندې شوې. دا زما د بدنامۍ سبب ګرځي. عقل خوځېدلی دی پرون. زه حیران شوی یم، دا خبره کول موږ ته ډېره زیاته ګرانه ده. زه یم چې دا خبره به زه تاسو ته څنګه هره څومره د مشرانو به مخکې به دا خبره څنګه کوم. پلار خپل ملګري ته وایي چې زه د خپل زوی نه نور تنګ شوی یم، دا زه له ده سره څه وکړم؟ مور ته سوچ وکړئ او د دې هلک د عقل ته سوچ وکړئ او د ده د کردار ته سوچ وکړئ. او هغه مور چې د هغې د خپو د لاندې رب جنت ایښودی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نشہ پلا کے گرنا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرنا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تام لے ساکی. محترم جناب سرحد خان صاحب ایسی چوتا نئی پیر بابا، محترم سید صلاح الدین باچا، محترم شیرین ناظم صاحب، عوامی نیشنل پارٹی نمائندگان او داغي سره سره مولانا صاحب دی او داغي مرګري او داغي ډوکډې نواله او د دې کنډو پورې او د پیرابای پورې د ځوانانو نمائندگان او زما استاد محترم ملک امان صاحب. الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب العالمین لاکھ لاکھ شکر ادا کو چې مونږه چې کم عهد کړی و د جوخیلې په پارک کې د یو څو ځوانانو په یو مجلس کې، دا عهد په یو نتیجه په یو ایشو په نتیجې ته رسېدو ته مونږه هر کلي ته لاړو او مونږه جرګه وکړه چې هغه زمونږ نن د هغې جرګو دا لویه جرګه ده. مونږ د جوخیلې په دغې پارک کې دا فیصله وکړه چې مونږ به یو مهم چلو د نشیانو خلاف. امونږ به د ګدیزو هر یو ځوان چې دی هغه به له دې خبرې نه خبرو چې آیسو د هغې څه نقصانات دي، شرابو د هغې څه نقصانات دي، چرس ته یو سګرټ نه والا او بیا په اخوا چې د دې ته د کېږي د هغې څومره نقصانات دي. نوي نوي ماډرن چې کومې نشي دي که ته بس ټینک کې کبھی کا اچای نور د هغې سره چې کوم نشې راځي او د ځوانان د هغې نه خوند اخلي. او موږ دا د ډوکډې د هغې د غر د هغې نه مننه شروع وکړه او هرې حجرې ته موږ ورغلو. پای کې موږ د مشرانو سره جرګې وکړې، د کشرانو سره مصلح وکړه او موږ هغې ته ووایو چې موږ به انشاءالله د ګدیزو نه د نشې خرڅونکي خلک دا به د انتظامیې او زمونږ د اولس او د پولس په طاقت باندې به دا ختمو. او کوم خلک چې د نشې عادي دی هغه خلک په مونږ د الخدمت فاونډیشن او زمونږ د خپلو ملګرو په تعاون دغه به او دا به هم د پولیسو زمونږ سره تعاوني، د انتظامیې به زمونږ سره تعاوني. یو سړی به ډېر زوروري او نشهیي وي او هسې دا نشیان په خپل هود کې نه جو هسې زوروري، نو دا به انشاءالله دوی به زمونږ سره په دې کې تعاون کوي، اسپتال ته رسول او علاج کول او بای باندې خرچ کول به د الخدمت فاونډیشن کار انشاءالله. زه تاسو ته راجع تحسین پیش کوم چې تاسو د دې خپلې ځوانو د هغې چې کوم نن زما د مولانا صاحب ورور ووایي چې نن د ښکلی مازدیګر او د جمعې مازدیګر او سړیو ته پروګرام جوړ کړی د چا ټورنمنټ دی، فاینل دی او کرکټ دی او بل څه څیز دی، هغه تاسو پرېښودو، چا ته باران وشو چا پرېښودو او دلته راغلی او تاسو په دې فکر کې چې زمونږ محله کې د نشې خلاف موږ کم مهم کړی چې د هغې په لویه جرګه کې موږ شرکت وکړو. ایسو صاحب زمونږ دا ټول مشران زه قسم دی چې ما د هغې خلکو تاثرات واورېدو. پرون په یو کلي کې زمونږ پروګرام و، زما عقل خوځېدلی دی پرون. زه حیران شوی یم، دا خبره کول موږ ته ډېره زیاته ګرانه ده. زه یم چې دا خبره به زه تاسو ته څنګه هره څومره د مشرانو به مخکې به دا خبره څنګه کوم. یو پلار
خپل مرګري ته وایي چې زه د خپل سوینه نور تنګ شوی یم دا زه د سره څه وکړم. ملک سر حیرانتیا خبره ده. هغه وایي چې څه هغه وایي د نشه کوي. وی ولې ته تنګ شوی؟ وی دی وایي چې زه به د مور کټ ته خېږم. استغفر الله. دا دلته به دې کې ناست د کلي خلک چې ما ته یو مشر وي مور ته سوچ وکړئ او د دې هلک د عقل ته سوچ وکړئ او د ده د کردار ته سوچ وکړئ او هغه مور چې د هغې د خپو د لاندې رب جنت ایښودی دی د هغې په رضا باندې د رب رضا ده. دا چې پلار دا ارمان کوي چې د دې زوی نه زه نه مه شوې دی چې دا چا وویشتې دې د ګاډي د لاندې شوې دا زما د بدنامۍ سبب ګرځي. د حقه ستاسو په شانتې ځوانان ما ښکلي طاقتور په وجود باندې سم ځوانان لیدلي خو چې نشې شروع کړې ده بیا پکې ایست دی. ځوانانو رایوځای کېږو به یو موټی کېږو به اوږه په اوږه به ځو جرګې به کوو کورونو ته به ځو خلکو بیټکونو ته به ورځو او د خلکو اجرو ته به ورځو جوماتونو ته به ورځو خطیبانو ته به وایو طالب علمانو ته به وایو استادانو ته به وایو د دې وکیلانو صاحبانو سره به هم صلاح کوو. ډېر په افسوس سره چې څه وکیلان صاحبان پکې د نشایانو ټیکهداران دي ټیکې اخیستې دي دې له به هم ځو. زما دا خبره به غلطه نه وي. دغې ته به هم سوال منت کو ضرور موږ خو په کلي کې د دې سړي سره سوشل بایکاټ کوو هغه خادم ورسره پرېښې ده نو صاحب دا ټیکه دې نوره ختمه کا دغه ټیکې به هم ختمو او د دې میډیکل سټور بیګا خو پیدا ډاکټر صاحب هم وي امید دا د انشاءالله داسې به شوی وي یاسر صاحب هغې چې وي دا یو ګولۍ د ګبي کا د دې نه مې بیا تپوس وکړه دا د مسل ریلیکسیشن دپاره ده دا به د سټینګ بوتل کې واچي نو دې بیا بله نشه ده دا چې دې بیا ټوله ورځ ګډېږي. زه امیر صاحب ووایي چې الله بذکر الله لتطمئن القلوب. موږ اطمینان په کوم څیز کې ګورو او اطمینان خدای په څه کې ایښودی. امید مې دا دی د دې سره مونږ اسو صاحب سره مونږ خبرې هم کړي دي تاسو ته به هم وایي تفصیلي خبرې به تاسو ته وکړي. دا زمونږ اخري پروګرام نه دی. مونږ به تر د هغې پورې ختمیږي هېڅ چیز نه کمو به انشاءالله دا سیز کمو به انشاءالله. او کم خلک چې موږ هسپتالونو ته ولېږو کوشش به کوو چې د خپل له جیب نه 500 روپۍ راولو هغه د سبزۍ ګاډۍ ولګو هغه له وړوکې دوکان د کریانې او د سویټس وباسو کاروبار به ولې هم شروع کوو چې دی بیا د دغې کمپنۍ سره نه پاتې کېږي. داسې به کوو انشاءالله. تیار یې انشاءالله هر ټایم تیار یې. ډېره